الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا بإذن الله وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشارة أخي عيسى عليه السلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف شوق سره وای اللهم صل علی سیدنا حضراتو زمونږ د ښکلي او د خوږ پیغمبر د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت بیان دا غي سلسله شروع ده د نبی علیہ السلام سیرت بدری وسو تقسیم نے لومبه د ولادت نا د بعثت پورې د پیغمبرای پورې دویم د بعثت نا د هجرت پورې او دریم د هجرت نا د وفات پورې دا دویم عیسی چې کم د بعثت نه د هجرت پورې دا چې دې ته مکی دورم وای او دا د دیار لس کالا دي پدې کې موږ ویلو چې ابتدایي 3 کالا نبی علیہ السلام خفیه دعوت ورکولو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وکالا اعلانیه دعوت ورکړه د په مکه شریفه کې چې کله اعلانیه دعوت شروع شو ډیر تکالیف رالل د نبوت په 5م کال باندې نبی علیہ السلام صحابه کرام حبشې ته ولېږل هلته هجرت کو دا خبره ما کړې وه بیا غي په دغه 5م 6م کال باندې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر سے ایمان راړو او پر رمضان کې هغه واقعه شو چې نبی علیہ السلام سجده ولګولا او د کافرانو سره ملګولا هغه دا خبر داسې لاړو چې د مکه خلکو ایمان راوړل نو هغه واپس رااله بیا هم د ظلم سلسله سیواوي نو پشپغم هجرای کې چې د صحابه کرام بیا حبشې ته هجرت وکړو دیده نه کافرانو وفد لیگو اغا وفد اغا علتن ناکام راغی چې دا غي وقفت ناکام شو نو کافران راجم شو او غي نبی علیہ السلام سره او د نبی علیہ السلام خاندان سره سوشل بایکاټ کو ارس تعلق او سره کټ کو او د مکینه وباسل شابی ابی طالب التبدی پات کېدل د دای معشومان با
د نبی علیہ السلام د خاندان ماشومان با بنو هاشم هغه با د لوګې نه چغې وولې جړل به او دې کافرانو دی ور پورې خاندل او دی به د هغې نه چې دنو یو ډرامه غوندې جوړه کړه بیا چې دی د نبوت په اتم کال باندې هغه مشهوره واقعه چې ما عرض کړې وه چې شک قمر هغه وشو سپومای چې کومه دی نو هغه د نبی علیہ السلام په اشاره باندې دوه شوه بیا هم په دغه کال باندې د روم او د فارس جنگ هغه تاریخي جنگ شوی دی چې په هغې کې رومیان دا اهل کتابو یعنی دا مسلمانانو هغوی ته شکست شو بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه شرط او چې په هغې باندې د قرآن مجید هغه آیاتونه نازل شو چې الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض دا آیاتونه راغلل بیا د دې نه پس د نبوت په لسم کال باندې دا معاهده ختمه شوې ده کله چې شعب ابي طالب کې دی پاتې کېدل صحابه کرام انو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې حبشې ته هجرت وکړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روان شو هجرت لتلو هجرت کولو حبشې ته روان شو ابن دغنه د کافرانو یو سردارو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اولید پلارا ابوبکر صدیق سے توئی ته چرته زی ابوبکر صدیق سے وته فرمای چې ما خپل کلی کام والاغا د الله عبادت ته نه پریدي نو زم بل ځای ته جعلت د الله عبادت کوم الله وبلو ابن دعانا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ توي چې نه ته نه زیدلتا نه ستا غونتې سړی هغه نه د خپله د کلي نه وځي نه به بل څوک وباسي ولې انک لتصل الرحم ته خو رشته داري پالې ته خو د بې سهارو خلکو امداد کې ته خو د مظلومانو امداد کې ته خو د یتیمانانو خیال ساتې ته خو د ملمنو ملمستیا کې د الله شانو دی کافر دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متعلق اک الفاظ ہوئی چې کم الفاظ چې کله نبی علیہ السلام باندې ړومبی وحی راله او رسول الله کور ته راغی او ډېر ویرېد او زملوني زملوني وي خدیجې بیبي ته او نبی علیہ السلام یې زه په ځان یریږم چې زه به هلاک کړی شم نو خدیجة الکبرا ورته وی نه الله به تا نه ضایع کوي دکه جملې ورته وی کومې جملې چې د کافر ابن دعانه د رسول الله د ابوبکر صدیق سے متعلق ویلې وی محدثین وی په مقام د نبوت کې او په مقام د صدیقیت کې میاس کې بل مرتبه نشته ر واسطه نشته ر بس د صدیقیت نه جوچا شي نو مقام د نبوت ته او د نبوت نه چې درجه راکته شه د مقام د صدیقیت ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مشن نبوت کې په
په صفاتو کې او ډیر متشابه دې د وجه د رسول الله غ مشن نبوت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغا یو عجیب شان سره امت تورسو مال ته مخکم ویلو بیا به راشي چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور څومره خطرناک دورو نن چې دا اسلام ژوندی دی او دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جانشینای هغه صحیح حق ادا کو علا کل حال ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ابن دغنه ځان سره واپس کو او ابن دغنه راغی او د مکی ټول سرداران طواف وکړه جمع کړل او هغه ته وی چې ګورا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا داسې سړی نه دی ګوري چې د خلک د خپل علاقې نه وباسي د قدر وکړي هغه ورته وی ټیک تا ابو جال ورته وی تم مسلمان شوی ابن دغنه ته وی کنه صرف د امان ورکه وینه امان وته ورکو وجستاد وجدت امان دی خود ته دا وای چې د عبادت دا خپل کور کې دن نه کوي اعلانیه اسلام اظهار به نه کوي کوي دی خپل عبادت دی کوي خو پټ دی کوي ټیک ته بده معاهده وشوه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خپل کور کې بار صحن کې ځان لا جمعات جوړ کواغي کې به عبادت کو لګیا بو الله اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچ مستودر د تلاوت به شروع کو لگا مضبوط مقطعاتی چې ځان د اوس پر څنګه راخکاږي او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تلاوت با کافران ذات داسې راخکل او دا غي خزي دا غي بچي اغي با به اختیار راتل او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د تلاوت عاشقانو بیا لږ وخت تیر شو کافرانو سردارانو چې داو قتل چې زمنګ بچي او زمنګا خزی دا خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کور نا چاپی رہی نیمنی داغانه تیوی چه گورا منگ معاده دا شویوا دلتا امان ورکڑو بدی شرط بانی چه دے وقت کارا دعوت دا چلی اغز اعلانیه لگیا دے لہذا یا ورطا ہے چه دا اخپل سسٹم دے غل چلی او کنه دغه د جاران د تلاوت وغیرہ کین بیا وسر زمان ختم کا ابن دعانا در ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره بیا راغلو او ورته وی چې یار ماته خو سرداران داسې وای یا خو ته دا دغه بن کا اعلانیه تلاوت چې کم کې دا غلې کا وزان لا او یا امان ختم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل ما تستا د امان ضرورت نشته ده بس تخپل امان واپس والا زخپل ځان د الله په امان کې ورکو دی غاړه تا چې دنو هغه د سوشل بایکاټ چې کوم شو د هغه معاهده لیکلې و او هغه معاهده په هغه معنی د عرب ټول قبایل سردارانو دسخط کړي وي او هغه په خانه کعبه کې محفوظ کړي و چې پای په ټول عمل کوي دلتا چې دنو په عربو کې په قریشو کې سرداران را پاسې دل او هغه وی چې نه دا خو ظلم دی دا بنو هاشم دا نبی علیہ السلام د دې دا خاندان دا خو من خاندان دی د دې بچی د لګومړيږي دې د سن ملاويږي د دې مچي جاړي ان موږ له دا ندي پکار چې موږ چې دنو خپل په موضوع چرچي او زمون رشتہ داران او اهل غیدا سے په بد حالت کی لہذا دا معاهده ختمو پینځه غټ سردارانو اغیرال الکعبه خانه کعبه ته او چې کوم اجلاس ناس تو په دار الندوه کې د دې ته وي چې دا معاهده به ختمو ابو جال او د دې په خپل مابین کې تکرار شروع شو په دې باندې په دې کې د نبی علیہ السلام
تر ابو طالب سے وہ سردارو هغه تواب کول چې هغه تواب کولو هغه د دې خوا ته راغی او ورته وی جنگ مکوئ زه تاسو ته یو فیصله کن خبره کوم ستاسو باز بدی ده چې تاسو معاهده لیکلې ده د ټولو او ما ته بیګا خپل رواره ویلی دي نبی علیہ السلام چې هغه معاهده دی کوم زمون خلاف لیکلې ده ناغه ټوله معاهده هغه چینجو خوړلې ده معاهده نشته ده صرف پاغي کې یو د الله نوم باقی دی بس دا ابو طالب سے وته تاسو ورشي دا معاهده وګورئ که چېرې معاهده موجودی بس په ځای وساتئ او که معاهده سر د موجود نه نو خبره ختمه بس دا سوشل بایکاټ بیا ختم کړئ هغه چې خانه کعبه ته دننه لاړل وی قتل تک معامله وا بس هغه سوشل بایکاټ او دای ختم کو او دا د نبوت لسم کالو چې دای دا سوشل بایکاټ ختم کو دغه ټیم کې د نبی علیہ السلام د تر د ابو طالب سے عمر دا اتیا کالو مشرو بلغاړه تا ټول مکی سره کافرانو سره مقابله کول هغه پیش کول ډیره ګرانه وه او د هغې هم غم او خفګان ولو نو قریب کې چې دی د دې معاهدې د ختمېدو نه پس د نبی علیہ السلام د تره د ابو طالب سے وفات شو بعضی تاریخونو نه دا پته لګي چې دا پر رجب کې وفات شوه دی او بعضو نه دا پته لګي نه چې پر رمضان کې شوه دی چې کله د ابو طالب سے وفات شو نو ورپسې پورن پر رمضان کې نو ام المؤمنین د خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها دا غي وفات شو دغه وجه د نبی علیہ السلام او د سیرت کتابونو دا کال دیته عام الحزن وی د غمونو کال ګرځو او بدی کال به نبی علیہ السلام ډیر زیات خپاو یو غاړه تا ابو طالب سے چې دا د نبی علیہ السلام د پاراغه کې می قربانای ورکړي دي خو دا غي مثال ملاوي دل ګران دي تاسو قربانای ورکړي د نبی علیہ السلام ډېر کفالت کړی دی ټول عمر خیال ولا ساتل دی او د ابو طالب سے پدړ کې د نبی علیہ السلام ډېر لوی قدر و د دې چې کله سوشل بایکاټ وسره کړو د ابو طالب سے په هغه وخت کې یو قصیده ویلې دا په کتابونو کې موجود ده چې سړی هغه الفاظ او تو ګوري هریان شي د قصیده لامیه وي نو ابو طالب سے چې کله وفات کېده نبی علیہ السلام و تراغه نبی علیہ السلام وی یا عمی اے زماتر کل فی اذنی کلمت لا الہ الا اللہ غلغ انت زما بدی غوږ کې ته لا الہ الا اللہ وایا نور خلاصول زما کار دی نبی علیہ السلام چې ورته دا وی او د ابو طالب سے پزان پوجو چې زما د مرګ وخت قریب دی دا د خپل خاندان د قریش داخله کې مراجمه کړل ولې سردارو دایته دا نصیحت کو جوړه خبردار که خیر او کامیابی غواړي او ته نبی علیہ السلام سره د امداد کوي د تابع اوسئ او خپل بچو ته خصوصا وي دا وجه چې د ابو طالب سے په بچو کې سالور بچو کې صرف یو بچي او چې هغه مسلمانانو ټول مسلمانانو نبی علیہ السلام سره لګیدلو بیا چې د
انو ابو طالب سے نبی علیہ السلام تیارو چې د ایمان راړي خو کافران سرداران و تناست و تولی ویاری دی عرب کلک خلقو انو اغور نبی علیہ السلام ته وروارو چې سو پورې په ما کې سام موجودی او تعالی سو ګوتم نشي درلې او چې سو پورې زم ژوندې يم زبستا امداد کوم زبستا په سر ولاړم خو کلمه نو زبد خپل پلار نیک په دین بړېږم بیا وا چې دنو دی وای چې دی او یریدو انو نبی علیہ السلام ته خپه پاسه د لړ لږ وخت پس حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغه وتوی یا رسول الله ستا غتر خو وفات شو بس نبی علیہ السلام ورته چرته کنده کې خخ کا نو دا جنت المعلا چې کوم دی او دک ځای کې ابو طالب سے خخ کو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خفاو چې ګوره د ما دې تر ما سره دومره امداد وکړو زما دوره خیال وساتو دې په جهنم کې سوځي دا خفګان به و یو ځل ابن عباس رضی الله تعالی رسول الله نے تپوسم کړو حضرت عباس سے چې ستاره اترو چې دا ستا سره ټول عمر تیر کو دیو هم جهنم کې سوځي نبی علیہ السلام ورته آو جبرائیل امین راغی او ماته دا وی چې پیغمبر استاد ملګرتیا او د خدمت د وجه د جهنميان چې څومره جهنميان دي پای کې د ټول نه کم غضب دا به ابو طالب سیب دی د په ټول جسم با اور وغیرہ نیم او د تبا صرف او صرف د خپو دا تلی نه دي تلی او دغه تلو تبا تپ ورکول شي خو هغه داسي چې د خپو تلو ته تبزین هغه نه بسر یشي دا ورټول حکم غزابي بعض محدثین لیکلي دي وای دا ابو طالب سے تبا ولې دا غضب د ټول نه سیوا کمی اولې به صرف په تلو باندې وای دا غي وجه دا چې کله د نبی علیہ السلام د سر په کفالت کې معشوم نه معشوم سره سړی لبی کوي ابو طالب سے نبی علیہ السلام سره لبی کولی کله په وګو کینولې کله په املا کینولې کله په خېټه کینولې وای نبی علیہ السلام چې داغه جسم سره د محبت په انداز کم ځای سره لګیدل پاغه الله اور آرام کړل خو چونګه تلی د تعلو د خپو د لاندې پیغمبر الله نه راولي دي چا حنا وی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائل اگر بدبخت کو پتہ ہوتا تو تلو سے بھی لگا لیتا دا خپې مو لاندې به رسول الله سره لګولې چې پس بچي علا کل حال رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع با ابو طالب سے بار دا کولا وہ آغا دفاع ختم شو او ابو طالب سے پسی یو روایت کی 2 میاشتې پس او یو روایت کی 3 ورځې پس پر رمضان کی د خدیجه الکبری رضی اللہ تعالی عنہا و داغی وفات شو خدیجه الکبری ما مخکې معرض کړو یو ځل نبی علیہ السلام عائشی بی توی کنه عائشی ماما نے خدیجه هغه ټیم ایمان راوړو چې هغه ټیم زما چا تصدیق نه کوزه چا نه منلو ماما نے خدیجه
هغه ټیم احسانات کول چې خلکو ما سره ترک تعلق وکړو هغې ماله هغه ټیم ټول مال ارڅه راکړو چې ماله چې هغه ټیم نوړی ډوډۍ نه راکوله او د نبي علیه السلام او ما مخکې د دې خبره عرض کړې وه خدیجة الکبرا امت باندې ډېر لوی احسان دی او د نبی علیه السلام د پاره د خدیجة الکبرا نه بله دا څومره بیبیانې چې وي او د دې نه نافع هغه بله بیبي د رسول الله د پاره نه وه چې څومره امت د پاره نفع ورکوونکې د ټول نه سیوا دا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ده او د نبی علیہ السلام د پاره سیوا نفع ورکوونکې دا خدیجة الکبرا ده دې د وجه محدثین لیکي وی یو افضل یو نافعی کله کله یو بنده ډېر لوی افضلی خو نافعیت فایده بل ته کمه ورکوي او کله کله د یو انسان فضیلت افضلیت پکې او نفع یې ډېری نو د خدیجة الکبرا چې ده نو د امت دپاره د هغې نافعیت کمو او د رسول الله دپاره ډېرو او افضلیت یو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نافع وه د امت دپاره او خدیجة الکبرا دا افضل وه د امت دپاره علا کل حال د خدیجة الکبرا رضی اللہ تعالی بار بچی رسول اللہ تا کم مسائل مخې ته راتلل د خدیجة الکبرا ډېر الله ورته زیرکتیا ورکړې وه رسول الله به چې کور ته راغی هغې به رسول الله ته داسې ډاډ ورکړو داسې حوصله به ورکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د بار هغه غمونه او تکلیفونه هغه به هیر شو خو چې کله ابو طالب صاحب وفات شو خدیجة الکبرا وفات شو نو بهر چې کوم د رسول الله ډاډ و هغه هم ختم شو او چې د کور نه کومه حوصله ملاوېده هغه هم ختمه شوه بیا نبی علیہ السلام دا عزم وکړو چې یاره اهل مکه ته خو ما هر قسمه چې دی نو هغه دعوت مې وله ورکړه هره طریقه مې ورسره وکړه خو دی مني نه لس کاله کې او دی صرف تکالیف یې ورکوي لہذا نبی علیہ السلام اراده دا وه چې اوس دی دا دعوت د دې ځای نه بهر کی او چې بهر موږ دعوت ورکو نو هلته خلک مسلمانان شي نو د هغې اثر به مکې ته خپله راورسي او د بهر د ځای دپاره و نبی علیہ السلام د ټول اول انتخاب دا د طائف وکړو طائف دا چې دی نو د مکی شریفی نه تقریباً 75 کلومیټر کې پروت دی و طائف دا د هغه زمانې اوس هم چې څوک تلي هغوی ته اندازه ده لکه زمونږ مري ته چې ځي او دې کې ټولو غټو خلکو ځان له ځایونه برابر کړي طائف هم دقسې ده ډېره یخ علاقه ده ښایسته علاقه ده او بل نبی علیہ السلام طائف کې پاتې شوی و نبی علیہ السلام چې دی نو علیمه سعدیه چې کومه دا د طائف وه هلته نبی علیہ السلام ابتدایي د رضاعت عمر هلته تیر شوی و نبی علیہ السلام چې کله طائف ته لاړو نو د طائف درې غټ سردارانو د یو نوم عبداللیل د بل نوم مسعود د بل نوم حبیب د درې واړو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړو د درې واړو د رسول الله دعوت رد کړ یو ورته وی خدای ته بل څوک نه ملاوېدل او چې تی پیغمبر را لېږلي العیاذ بالله بل ورته وی یاره وایي که تی پیغمبر را لېږلې دا خو ډېره غلطه خبره ده دریم ورته وایي و چې تا سره زه خبرې بدې نه کوم چې ته خو پیغمبر نه
نو تا سره زه خبرې سره وکړم او دې غاړې ته هغه چې کوم دی نو ماشومان تیار کړل او هغه له کاڼي ورکړل او ورته چې دا نبی علیہ السلام به تاسو په کاڼو باندې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دین واپس را روان شو لږ مخکې راغی نو په دې سفر کې نبی علیہ السلام سره د نبی علیہ السلام متبنا زوی حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنهم نو هغه زید ابن حارثه ورسره زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا روایت کړی دی چې نبی علیہ السلام هغه په کاړو وشتل شروع کړل وګورئ د خدای شان اوس چې څوک هلته پاتې شوي که نه تاسو د هغوی نه تپوس وکئ هر ځای کې هغه خپل اثرات موجود دي و طایف ته چې ورشي نو طایف سرسبزه چې داخلېږي سرسبزه ښکلی ښار دی خو دا کم ځای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی دا ظلم کړی دی ګوره د خدای شان دی هلته چې ورشي هغه ځای به داسې ښکاري لکه روان کندرات موږ چې لاړو هلته نو دومره طایف کې ځمکه ګرانه ده دومره ګران ځای کې او هغه ځای ټول شاړ پروت دی ښه زاړه دیوالونه دي هلته څوک آبادېږي هم نه او اوس هم چې هلته څوک زموږ دا ملک دا ډریوران هلته دي تپوس وکړي طایف کې اوس هم هلکان دا کار کوي چې ته ګاډی ودرې نو هغه یې په کاڼو باندې ولي همنګه تلي و نو حضرت شیخ صاحب زموږ حضرت مولانا عبدالمالک صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی سره زه خدمت کوم نو موږ چې طایف ته لاړو نو د استاد جي پراسټیټ بیماری نو هلته اودسمات دي واړو بولو ضرورت راته استاسو یقین وکئ موږ په طایف کې دا خبره ولیده چې څنګه کوږ شو یاره څلور پنځو خواوشا کې هوټل یا دکانې یا دغه ته لاړو هلته چېرته که باتروم و موږ به تپوس کوی نشته دی نو استاد وي بچې دی کې خو ګوره اوس هم هغه اثرات لا شته اوس پکې هم هغه اثرات ښکاري هاتې لا تلي نه دي ښه وایي خیر علا کل حال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې طایف نه را روان شو ودې ظالمانو په کاڼو ویشته رسول الله صلی الله علیه وسلم به پریوتو بیا به دی راوچت که بیا به په کاڼو ویشته حتی چې د طایف د آبادۍ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتو یو ځل مور د مؤمنانو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله د احد پر ورځ باندې خو تاسو ته ډېر لوی تکلیف میلاو شوی و ستاسو ټول جسم د وینو ډکو ستاسو غاښونه مبارک شهیدان شوي وو د دې ورځې نه سیوا تکلیف هم په تاسو چېرته تېر شوی دی نبی علیہ السلام ورته وی عائشې کله چې زه طایف ته لاړم او په طایف کې په ما باندې چې کوم تکلیف تېر شوی دی هغه د احد نه هم سخت و بیا نبی علیہ السلام چې دغه ځای نه راووتو نو طایف سره خوا کې هلکه کرن المنازل ته راغی او چې رسول الله دغلته کېناستو نو جبرائیل علیہ السلام راغی او جبرائیل علیہ السلام عرض وکړي چې یا رسول الله الله جل شانه دا ټوله معامله ولیده الله جل شانه فرمای پیغمبر که ته غواړې نو دا طایف دې غاړې ته غرونه دي میس کې دا میداني دغه علاقه ده وای دا دواړه غرونه پې جوختو او نبی علیہ السلام من الله که دی نی رستو به د دی په نسل کې الله داسې خلق پیدا کړي چې الله به د هغوی نه د دین کار والي او نبی علیہ السلام
چې د کرن المنازل ته راغی نو نبی علیہ السلام ډېر په تکلیف باندې نبی علیہ السلام لاس اوچت کړ دعا کوي د سیرت هغه د رسول الله مشهوره دعا چې اللهم اشکو الیک ضعف قوتي وقلتي وهواني على الناس الله زتا ته شکایت کو ضعف قوتي خدایا زما قوت زما طاقت زما کار الله ما کې کمزوري ده خورا دا نه وای قربان د رسول الله نه دا نه وای چې دای ما سره ظلم کوي الله ما په دعوت کې کمې کړې خدای ما کې کمې ده ګوره دیکھ یو لوی اشاره ده موږ ټول عمر بل تم ګوته نزلی په بل کې غلطۍ راوباسو ځان ته نه ګورو ځان موږ کامل ګڼو نه په هر موړ باندې د انسان د ټول نظر سوا دا په خپل ځان په کار دی ځان ته سوچ په کار دی رسول الله وای الله زما کمزوری ده وهوانی علی الناس الله او زما سپکواله په خلکو باندې چې خلک ماله قدر نه کوي خلک ما ته تکلیف را کوي الله تما چاته سپاره الی عدو یتهجمنی خدای تما خپل دشمن ته سپاره چې هغه ما ته تکلیف را کوي بیا رسول الله وای الله د دې هر څه باوجود خدای چې ته زمانه راضي ته خوشاله فلا ابالي زماړو څه پروا نشته دا ټول تکلیفونه هیڅ نه دي خدای خو چې ته راضي الله ستا رضا مې پکار ده دغه ځای کې د عتبه او د شیبه د هغې چې دی نو د انګور یو باغ او نبی علیہ السلام او دغه باغ سوري ته چې دی نو پروت و عتبه او شیبه دا د رسول الله سخت دشمنانو خو چې هغې د نبی علیہ السلام دا حالت ولید د وینو ډک دی او د هغې پې زړه خفه شو او د هغې یو غلام عداسی نومو نو عداس ته انګور ورکړل وی ورشه دا وله وړه هغه چې انګور راړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته یې کېښودل نو نبی علیہ السلام چې انګورو ته لاس کو نو بسم الله الرحمن الرحیم وی چې بسم الله وی عداس حیران شو چې په مکه کې او دې علاقه کې خو چرته څوک بسم الله الرحمن الرحیم نه وایي عداس د رسول الله نه تپوس کو چې دا تاسو وی او دا بسم الله او تا د کوم ځای نه زده کړې ده نبی علیہ السلام ورته وی ته چې دی نو د کوم ځای هغه وی زه د نینوا ښار یم نبی علیہ السلام ورته ښه ته زمونږ د رور د حضرت یونس علیہ السلام د ښار هغه نورو مهاریان شو هغه ورته وی ته حضرت یونس څنګه پیژنې نبی علیہ السلام ورته وی حضرت زوم د الله پیغمبر یم او یونس علیہ السلام د الله پیغمبر او زما رور دی حضرت عداس چې کله دا واورېدو او ډارې کې د نبی علیہ السلام لاس ښکل کو او دا عتبه شیبه ګوري دا معامله ګوري یو بل ته وایي رور ته چې دا زمونږ د غلام باندې جوړم ساسر یې وکړو او عداس د ډېرې مودې نه هغه د نینوا علاقې نه راغلی او په دې انتظار باندې چې نبي آخر الزمان به او دغلته راځي زه به په هغه ایمان راړم او دی چې واپس راغی نو عداس خو د دی غلام و ای ورته ویل که دا پتا یې څه وکړل چې تا دې ښکلو ورته وایي تاسو خو زما سرداران آقا یئ
خو په دې وخت کې په مخ د ځمکه باندې او د دې انسان نه بل اوچت انسان نشته دی. زه تاسو ته دا وایم تاسو ایمان راړئ او ما خو د ده دین ومانه. هغوی ورته وایي والا ډېر خیال ساتو، هغوی ورته وایي اوس ستا خپل دین ټیک دی، خپل طرف ته به واړئ. وایي نه. بیا چې کله بدر کې دی دواړه تلل هم ورته چې دی نو د عداسو ته ډېر مینت وکړو چې زه تاسو ته د خدای چې دی نو دا کوم چې تاسو مه ځئ، خدای رومنئ مه ځئ تاسو. هغه وینا ټول سردا وای ټول دی ورشي خو تاسو د مقابله کې مو درېږئ، دا د الله پیغمبر دی. علا کل حال نبی علیہ السلام د دغه ځای نه کښته راغی. چې کښته راغی نو وادي نخله ورته وایي. نن سبا کې وادي نخله ته السیل الکبیر وایي. دا وادي نخلې علاقه کې نبی علیہ السلام دغلته ناستو، ماسخوتن او د شپې موزې کولو او پای کې نبی علیہ السلام د سورہ رحمان تلاوت کو. د دین مخکې به دا پیریان به بر اسمانونو ته ختل او دای به د فرښتو د ملای اعلی خبر ته غوږ کېښوده. خو چې کله رسول الله بعثت شو او د دای د اتلل ختم شو نو پیریانو ټولو په دې باندې په خپلو کې میټینګ کړو چې آخر په دنیا کې دا څه معامله شوې ده چې اوس موږ بره نشو تللی. هغوی په دې طلب کې چې پته ورته ولګي نو دا ترک علاقه ده، په ترکي کې نصیبین او د دغه ځای نه یو پیریانو چې هغه و پیریان هغوی رالل او هغوی په لاره تېرېدل او د نبی علیہ السلام د سورہ رحمان تلاوت واورېده او هغوی قرآن مجید کې الله تعالی د هغوی تذکره کړې ده چې پیغمبر علیہ السلام ته الله وایي چې نفر من الجن اذ قالوا سمعنا قرآنا عجبا، چې هغه د جناتو هغه ټولې چې هغوی تېرېدل نو هغوی قرآن مجید واورېدل، نورو ته یې ویې راشئ راشئ. خو دا معامله ده چې نبی علیہ السلام د لمونځ نه فارغه شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغوی میلاو شو او نبی علیہ السلام ورته دعوت ورکو، هغوی ایمان راړو. بیا وروستو چې دی نو یو ځل نبی علیہ السلام چې د خیبر نه راته نو یو خامار راغی د رسول الله مخې ته او بس سلام یې وکړو ولاړ. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وویل دا هغه په ما چې ابتدایي جناتو کې یو کسانو وو جناتو کې کوم ایمان راوړ دا د هغې نه یو حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په یو جنگ کې په یو علاقه باندې تو نو هغه دلته یو مارو نو هغه کپړه واغسته مړو نو هغه کپړه کې بند کو خخې کو هغه ته आवाज راغی چې دا هغه د وو جناتو نه یو چې کوم پر رسول الله اول ایمان راوړو. اوس ګورئ مکی والو تکلیف ورکو، طائف والو تکلیف ورکو، خو الله څه کوي اول د مکې نه دعوت بار کو نو طائف ته وباس. اوس د انسانانو نه خبره ووته لاړه جناتو ته، جناتو کې هم د رسول الله دعوت شروع شو او بیا د دې واقعې نه 3 میاشتې پس نبی علیہ السلام ځان سره عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ واغستو او مکی شریفی علاقې چې کوم بار علاقه و صحرا و اوس خو خیر آباد ده هلته چې څوک تلي هغوی لیدلي ده دې غاړې ته صفا مروانه دې غاړې ته جنت المعلا قبرستان دی او دغه ځای کې دې طرف ته دغلته چې دی نو یو مسجد جن دی او دا هغه جومات دی دا هغه ځای باندې هغوی جوړ کړی دی ترکو چې په کوم ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم جناتو ته دعوت ته تللی او بیا نبی علیہ السلام د عبدالله ابن مسعود صاحب نه یو نښه چاپېره کړه ورته ته به دې نښې نه نه وځېږې ما به بیا ته نه وینې
عبداللہ بن مسعود سے بولتا ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما قتل چې تقریبا داسې د 2000 مجمع ده هغوی سره جنډې دي او هغوی ټول رالل نبی علیہ السلام هغوی سره خبرې وکړې نبی رسول الله ورته دعوت ورکړو چې رسول الله ورته دعوت ورته ورکړو نو هغوی ورته وی چې دی نو ستا د نبوت دلیل وسي نبی علیہ السلام ورته وی هغه د یو ډکې ولاړو وای دا ډکې دا به زما د نبوت گواهی ورکوي هغه ډکې د هغه ځای نه راغی همدغه مسجد جن سره خوا کې مسجد شجره دی وړکې غوندې جومات هغه یې جوړ کړی دی چې دا د هغه ډکې ځای دی هغه ډکې راغی هغه د رسول الله د نبوت گواهی ورکړه هغه 2000 جناتو په اړ سره ایمان راړو او بیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سره چې نبی علیہ السلام راغی عبداللہ ابن مسعود سے ته فرمایل چې دا جنات ما ته دعوت ورکا هغه ایمان راړو خو دا درخواست وکړو چې ته خپل امت ته دا پیغام ورکا چې دای دی په خشړه معنی او دای دی په اډو کې معنی او داس نو چې ځکه چې دا زمون خوراک ته هغه بیا ځان له خبره چې دا د دې څنګه خوراک ته آئے کہ بیا محدثین ډېرې خبرې کوي علا کل حال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا جنات ته لومبه دعوت ورکو او د دین دی خوا راتو مکی ته واپس راتو نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته چې یا رسول الله موږ مکی شریفی ته څنګه ځو د مکی شریفی عرف دار او چې د یو سړی یو ځل وباسي یا د دغلته نه یو سړی وځي نو هغوی خو بیا هغه نه پرېږدي نو نبی علیہ السلام ورته وی الله به څه لاره کلا وکړي بیا نبی علیہ السلام د دغلته نه سهیل ابن عمر احنس ابن شریک دا سردارانو و دوی ته سوال جواب راولېږه چې یاره تاسو ما ته پناه او امن راکړئ چې ستاسو په امن کې اوس زه خانه کعبې ته رادن نشم هغوی ورته وی نه موږ تا ته امن نشو درکولی بیا چې کوم دی مدعم ابن عدي هغه له سوال جواب ولېږه هغه وی ټیک ته هغه خپل بچي او خپل خاندان کسان ځان سره تورو سره را روان کړل او نبی علیہ السلام د تورو په میانځ کې راوستو نبی علیہ السلام طواف وکړو حجر اسود ښکل کو او مدعم اعلان وکړو چې دا زما په امن کې محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم او دا راغلی دی نو یا یو دور دی چې نبی علیہ السلام خانه کعبې کې څوک نه پرېږدي 2 رکعات لمونځ ته څوک نه پرېږدي او یا بیا داسې وخت راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله خانه کعبه باندې په ټول عربو باندې د اسلام جنډه ودري علا کل حال نبی علیہ السلام چرالو ورپسې دغه ته جتلو طائف ته د شوال میاشت وه ورپسې پورن دا چې د بیا ذوالقعده ذوالحجه دا د حج میاشتې وې او د نبی علیہ السلام به دا کارو چې نبی علیہ السلام به د حج په ایامو کې پټ پټ خلکو سره ملاوېدو او دعوت به ورکولو همدغه پټ پټ دعوت دی دوران کې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ هغه ایمان راوړو طفیل ابن عمر دوسی رضی الله عنه دو دوست قبیلې نو د ایمان راوړو داسې نورم ډېر جلیل القدر اصحابان دا هغوی د ایمان راوړو عجیبه عجیبه واقعات دي طفیل ابن عمر وی ما ته خلکو وی چې ته خو مکې ته ځې خو ګور هلته یو کس دی هغه جادوګر دی هغه اثر کوي او د هغه په کلام کې په خبرو کې هی اثر دی سړی راکاږي خبردار ګورې چا خبرې واونرې دی وی ما خپل غوږ کې مالوچ ورکړل چې ما ته د چا اواز نه راځي یو څو ورځې مکه کې داسې وګرځېدم
وای بیا ما چې داسې دی وانتم خبرې ما شروع کړي دي زه خو هوښیار سړی یم ښه پوه کس یم که چرې مسله دا وي چې جادو وي او د جادو کلام وي نه هغې معنی خو زه پوهېږم او که نه حق خبره نو که ما واورېده نو څه چل دی وایي نبي علیه السلام خانه کعبې سره لګیا او مزي کو ما ورته غوږ کېښوده په ما ډېر اثر وکړ او بیا ما رسول الله ته خپله واقعه وویې ما ایمان راړه ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه وایي چې کله زه رالم وایي ما چې چاته به غږ نه کوم آلات ښه نه دي خو هغه اخري پیغمبر چې راغلی چې د هغه طلب وکړم بس وایي غلی غلی خانقاه مکې شریفه کې به وم غلی غلی به مې کتل یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنه ما خوا ته راغی وایي ما ته وایي ته جوړې مسافر یې وایي ما چې آو وایي زه یې بوتلم زما یې څه اکرام وکړو بیا بله ورځ بیا نو ما ته وایي چې ته مسافر یې څه له راغلی نو ما ورته وایي چې تا ته وام خو په دې شرط چې ته زما راز خبره پټه وساتې انو حضرت علی صاحب آو پټه دله ساتم خبره ورته یې وي دا راته ووایه چې هغه اخري پیغمبر حضرت علی صاحب ورته وایي زه دې ملاوم ورسره ته به ما پسې شا شاته را روانې خو څوک به پوهې نه چې ته ما پسې را روانې که چا ته خیال کېږي نو کښېنه چې لکه ته د خپل پیزار او تسمه ټیک کې او وزیر غفاري وایي زه داسې روان شم رسول الله پسې چې ورویتلم رسول الله له ما ایمان راړو ایمان مې راړه رسول الله وی چې بس غلی اوس اعلان مه کوه ما نه رسول الله اوس خو ایمان پټ نه ساتم زه راووتم خانه کعبې کې ما اعلان وکړو چې اعلان وکړو نو هغوی په ما راکېښودې او سرداران راغلل دا څه کوئ دا خو د غفار قبیلې دی او ستاسو تجارتي قافله سړی چې بدر ته ځي دا اوس خو د مکې مدینې شریفې لاره نوې ده دا زړه لاره چې ده نو په دې باندې اوس هم دا ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه دا علاقې اوس هلته آبادۍ نشته دی زړې آبادۍ موجود دي خلک اوس موجود نشته دی هلته نو هغه په ستاسو خو تجارتي قافله په ځای تېرېږي وایي پرېښودم بل ځل مې بیا بله ورځ مې بیا داسې اعلان وکړو خیر دوه درې ځله مې اعلان وکړو او بیا زه واپس لاړم و د دې نه پس بیا چې دی چې دا دومره تکلیفونه رالل چې یو غاړې ته خپل هم ونه منه بل غاړې ته طایف کې هم ظلمونه وشو نو بیا الله تعالی نبی علیہ السلام ته یو اعزاز نصیب کو په 11 کال د نبوت باندې چې هغه اعزاز د معراج په کائنات کې په دنیا کې په ټول تاریخ کې د دنیا د ټول نه اوږد سفر چې کوم شوی دی هغه هم دغه د معراج سفر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او د ټول نه په کم وخت کې کړی دی او بیا په هغې کې رسول الله ته الله تعالی عجیبه مناظر خولی دي چې د هغې مقصد دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبوت دا یو علاقې سره یو زمانې سره یو ځای سره خاص نه دی بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبوت دا عالمگیر دی دا تمام عالم ته شامل دی او بیا مثلا یهودیت ته عیسائیت ته په خپل ځای باندې په خپل وخت هغه حق مذاهبو خو عالمگیر نو ولې عالمگیر نو انشاءالله که الله ژوند راکړی آینده جمعه به انشاءالله په معراج کې بیا دا خبر هم زه کوم واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین